لکه ما درته مخکې واقعه ویلې وه د حضرت موسی علیه السلام په قوم باندې باران بندو نو تمام خلق راجم شو حضرت موسی علیه السلام څخه رالل وی یا موسی الله ته درخواست وکړه چې الله په موږ باران نه وورئ نو چې خلق راجم شو حضرت موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو چې درخواست وکړو الله پیغام راولېږو موسی وی ستا په دې قوم کې یو سړی دی چې د هغه د وجې نه ستا په دې ټول قوم باندې باران نه راورېږي او هغه څه دی چغلخور دی چغلخور دی نو حضرت موسی علیه السلام ورته وی الله ماته وښیه که نه چې څوک دي الله ماته ووایه حضرت موسی ته الله تعالی وی ای موسی چې په کم کار باندې زه خفه کېږم که نه اخکه کار په خپله هم نه کوم حضرت موسی علیه السلام اعلان وکړو وی ای خلقو په تاسو کې یو سړی دی چې د هغې یو سړي د وجې نه په زموږ په پوره قوم باران نه راورېږي هر چا ته خپل ځان معلوم دی هغه سړی دی زموږ د دې ډلې نه لرې لاړ شي چې الله تعالی په موږ باندې رحمت نازل کړي ښه اخوا هغه چغلخور چې کوم که نه هغه په دې زړه کې توبه وباسله وی الله نن مې پړده وساته د نن نه بعد به چرې چې کوم نه هغه دغه عمل دغه ګناه به ونه کړم ښه دغه ګناه به ونه کړم علما ذکر کوي حضرت موسی علیه السلام لګیا دی قوم سره خبرې کوي په آسمان کې وریځ راوچته شوه چې وریځ راوچته شوه که نه نو بیا څه لږ ساعت چې تیر شو نو د هغې نه باران را شروع شو حضرت موسی علیه السلام د الله نه درخواست کوي یا رب دا څنګه چل دی زموږ د دې جمع نه خو څوک تلیم نه دي زموږ د دې مجلس نه خو څوک اخوا شوي م نه دي باران څنګه راوورېده الله ورته وی موسی وی هغه انسان وی داسې توبه وباسله که نه وی که دغه توبه په تمام انسانیت باندې تقسیم شي د هغې ګناهونه به الله ټول معاف کړي داسې توبه وباسله داسې توبه وباسله نو ګورې علما کرام ذکر کوي الله چې په کم کار باندې خپله خفه کېږي هغه کار ګورې الله خپله هم نه کوي الله په ظلم خفه کېږي چې انسانان ظلم کوي نو الله په بذات خود هم چې کم دی ظلم نه کوي الله تعالی چا سره زیاتې نه کوي پوهېږئ تاسو ښه جي